د کاشف فلور پرون چې دا کومه وقوع شوې ده دا کوم ویډیوز ګردش کې په فیسبوک باندې اصل کې د یو سیډ نه خلک خبر دي د یو سیډ نه دي خبر. وقوع دا شوې ده چې ګیلمن کاشف بای ته میسج کړی دی چې تراشه او شانام نه چې کم ایویډنس دي کم اف آی آر کاپی ده هغه مالا وروړه چې د بی بی ای حکم. نو کاشف بای ورغلی دی هلته د ګیلمنې سره نور کسان هم وو یو ورسره کوکو او یو ورسره ګارډ آی تھنک هغه کاشف بای باندې تماچې دغه زما ورسره بل رور هم وو کاشف بای سره زما بل کشر رور هم وو. نو هغې باندې تماچې راویستي دي چې تماچې راویستي د هغې راویستي دي که کیسه ختمه شوې دي ترې روان شوي دي. ګیلمنې ورته بیا میسج کړی چې دینې مې لارې پورې راغلي دي کاشف بای دي. ګیلمنې ورته بیا میسج کال کړی دی د خپل کور لوکیشن ورته سینډ کړی دی چې ته کور ته راشه او دلته خبره ختمه وې ځکه ګیلمنه اوس هم د کاشف په نکاح کې ده طلاق یې نه دی ورکړی. اوس هم هر یو شي پروف ثبوت هر یو شي شته نکاحنامه هر یو شي شته. نو چې بیا هغې کور ته ورغلي دي ګیلمنې ورته پلان جوړ کړو پلان یې ورته دا جوړ کړو سره چې کم دا کس و دا بهر وتی و او د نور کسانو ته یې کالونه وکړه آی تھنک پولیس والا دا پولیس والا به ځکه دې سره به میلوی وو هغې هم سیول کې راغه بیا ډایرکټ په دې باندې ګزارونه چالو کړه. کاشف بای دی زما بل رور دی ورسره هغې باندې ګزارونه چالو کړو وهل ټکول ورسره چالو کړو ځکه دې ته خو پته نه وه که دا پولیس والا دي که دې ته دا پته وي چې دا پولیس والا دی یا وردی کې راغلي نو بلکل هېڅ لانجم به نه جوړېده نه به دا جنګ جګړې جوړېدې خو دې سیول کپړو کې راغه تماچې ورسره یې وې ډایرکټ یې ګزارونه په دې چالو کړو. هغه د خپل خلاصېدو دپاره خپل کوشش کولو چې زه ځان دین وکاږم خو هغې بیا بعد کې ورته ویلي چې موږ پولیس والا یو. نو هغې کې جنګ جګړې دا ویډیو چې کومه تاسو ګورئ دکه یو ویډیو شوې ده. ګیلمنې صرف دا غوښته چې کم دا اف آی آر دی چې زه په ده باندې دا کم اف آی آر په ګیلمنې باندې شوي دي د کې پي سیډ نه چې دا زه په شانه کاشف باندې روغ غواړم شانام ته کالو کې چې دا والا روغ غواړي او زه بی بی ای وکړم. البته بیا دې تاڼې ته تللي دي تاڼې ته چې ټول بوتلي دي د ګیلمنې ګاډی اوس هم تاڼه کې دی تاڼه کې ایثار کړی دی تېنه ګاډی چې د کاشف ورته ویلي چې په دې خو باندې اف آی آر دي نو ګیلمنې پولیس والا له پیسې ورکړي دي هلته یې پیسې چلولې دي نو ګیلمنې خپل ځان ترې راویستی دی ګاډی اوس هم تاڼه کې دی. په دې باندې هم کاشف بای باندې اوس 2 ورځې ریمانډ ته درکړی دی ځکه دا کم حکومت شو چې یو جینۍ فحاش شي یو جینۍ فحاشي پیلاوي هغې دپاره څه هم نشته هغې دپاره یو شي هم نشته بس پیسه دې ورکوي بس دا څنګه حکومت دی. زه ټولو ته درخواست کوم چې دا ویډیو ډېره شیر کړي ځکه د یو سیډ نه خلک خبر د یو سیډ نه دي خبر. ګیلمنې بېګا راغلی ده ګاډی اوس هم په تاڼه کې دی ولې نه توره ګونه او نه سپینه ګونه صرف په دې د هغه خاطر باندې هغه وغیرې چې هغه وي چې زه به شانام ته به کال وکړي او ما ته به دا کم اف آی آر دی دا به راسینډ کړي هغې ورته راسینډ نه کړي نو بیا پولیس والا راخېجولي بیا ورسره هلته جنګ جګړې کړې دي او پولیس هم سیول کپړو کې راغلي دي عام وردی کې نور که وردی کې راغلي نو نه به ورسره کاشف بای لاس اچولی ورسره به سی طریقې سره تللی خو هغې سیول کپړو کې راغلي ورسره تماچې وي او ویډیو ټول ګردش کې په سوشل میډیا باندې ما سره هم ویډیو شته هغه هم به د شانام خان ته ریکویسټ کوم چې دا ویډیو ډېر چې تاسو وګورئ دا هم تاسو شیر کړئ چې کومې ویډیوز دي دا عوام ته کېدی چې آیا انصاف پکار دی ځکه دا یو فحاشه ټیک ټاکره همدا مال کله څه وایي کله څه وایي د یو سیډ نه خبر دی د یو سیډ نه نه خبر. دا پرون پولیس والا له پیسې ورکړي پرون پولیس والا په پیسو باندې واخېسته دا څنګه حکومت دی دا څنګه انصاف دی. نو مهرباني وکړئ دا ویډیو ډېره شیر کړئ او اعلی حکمران ته ورسوئ چې کاشف بای ته انصاف میلو شي.